अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कोम چې روغ جوړ به یې. زموږ نننی ټاپک چې کوم دی موږ کوپیکټر ډسکس کوو چې کوپیکټر څه ته وایي. کوپیکټر سمپلی موږ ولې یوز کوو؟ موږ چې کوم بیگ میټریسز دي دا په سمالر ته کنورټ کوو، ډیټرمیننټس په معلومو او دغه شانتي چې کوم دی په کوپیکټر باندې موږ انورس معلومو، solution of linear equation पे मालूम हो, क्रेमर रूल के मंग यूज को तगशान دا زمونږ څه دي د کوپیکټر یوزز دي یا د کوپیکټر چې موږ استعمالو نو ولې استعمالو دا څه کوپیکټر اوس استعمالو دا څه کوپیکټر اوس به موږ ډیسکس کوو کوپیکټر چې کوپیکټر وایي څه ته او موږ به معلومو څنګه. نو سمپل یو فارموله په ذهن کې کېږي Aij is equal to minus 1 I plus j او m I j. دلته کې مونږ د دې I نه مطلب څه دی؟ د I نه مطلب دی رو او د j نه څه مطلب دی؟ کالم. د I نه مطلب دی رو او د j نه مطلب څه دی؟ کالم. او ماینس 1 ماینس 1 دی او m نه مطلب دی ماینر او I او j دغه شانتي بیا په خپل ځای دی. دلته کې به مونږ څه کوو؟ ډیټرمیننټ به معلومو. اوس مثال په طور مالی یو میټرکس راکړی دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او وایي چې په الیمنٹ 2 رو 1 او کالم 2 په رو 1 کې په کالم 2 کې چې کوم 2 نمبر الیمنٹ دی د دې څه معلوم کا کوپیکټر معلوم کا. نو دا به مونږ څنګه معلومو؟ دا به مونږ د دې فارمولې په ذریعه سره څه کوو؟ معلومو. څنګه به معلومو؟ راځئ ځان پې پوهه کوو. دا چې کوم دی مونږ ته پته ده چې دا څه دی A11 دی. ځان ته اسانو دا څه دی؟ دا زمونږ A11 دی. A11 څنګه دی؟ پلانې رو دی پلانې کالم دی. دا څه دی؟ دا A12 دی پلانې رو دی دویم کالم دی. دا A13 دی پلانې رو ده دریم کالم دی. دا څه دی؟ دا دی A21 دویم رو دی پلانې کالم دی. دغه شانتي دا A22 A23 او دا چې کوم دی دا A31 A32 A33. دا چې کوم I دی اوس مونږ ته پته لګي که نه چې په دې کې I کم یو دی j کم یو دی. j کالم ته وایي I چې کوم دی دا رو ته وایي. نو اوس که مثال په طور زه د دې پایپ معلوموم د دې پایپ چې کوم دی ډیټرمیننټ معلوموم دا به زه څه لیکم په دې فارموله کې به دا څنګه لیکم؟ دلته کې ما لیکلی دی A22 چې کوم دی دویم رو ده او دویم کالم دی. زه څه لیکم؟ دا سال کوم A22 is equal to دویم رو دی دویم کالم دی که نه؟ مونږ چې څنګه وویل چې I مطلب دی رو j مطلب څه دی؟ کالم دی. دغه شانتي مې اوس دا ولیکو. اوس فارموله کې پوټینګ کوم ماینس 1 مې په خپل ځای باندې ولیکو I پلس j. I پکې هم د 2 برابر دی او j پکې هم د 2 برابر دی. نو 2 پلس 2. اوس به دلته کې زه څه کوم؟ دلته کې به زه ډیټرمیننټ معلوموم. خو ډیټرمیننټ به کوم معلوموم؟ ډیټرمیننټ دا رو چې کوم ده دا رو چې کوم ده او دا کالم چې کوم دی دا رو او دا کالم چې کوم دی دا به ترې لرې کړم او نور چې کوم دي دا به ولیکم 1 3 7 9 دا څه دی؟ دا ما د چې کوم کوپیکټر دی د دې څه وکړو؟ فارموله ولیکله. دا فارموله چې ما کومه بار لیکل ده دا د کوپیکټر څه ده؟ فارموله ده. د دې فارمولې په مدد سره موږ څه کوو؟ کوپیکټر معلومو. نو اوس ځو مخې ته خپل کوېسچن حل کوو. A22
A22 د څه برابر دی؟ د دې کوفیکټر به موږ ته اوس معلوم شي چې کوم دا پایپ دی چې د دې کوفیکټر څه دی. دا -1 شو او 2 + 2 څه دی؟ 4 دی که نه. او دا چې کله موږ معلومو نو 1 × 9 - 7 × 3 دی که نه. اوس موږ څه کوو؟ راځو A22 = -1 4 دلته موږ څه کوو؟ 9 کم 9 -7 نه 21. دا څه شو؟ دا شو د 21 نه چې 9 لاړ شي څه راشي؟ 21 نه چې 9 لاړ شي نو 12 راځي -12. دا چې کوم -1 دی دا څنګه چل شوی دی؟ -1 ضرب -1 ضرب -1 ضرب -1 څلور ځل دی 1 څه کړی دی؟ ځان سره ضرب کړی دی. دا -1 او -1 چې یو بل سره ضرب وخوري +1 جوړ شي که نه. خو دا چې بیا د -1 سره ضرب وخوري څه شي؟ -1 شي که نه. خو -1 چې بیا د -1 سره ضرب وخوري دا څه شي؟ +1 شي. نو دا څه شو؟ دا 1 شو. 1 چې هر څومره د ځان سره ضرب وخوري دا به بېرته څه راځي؟ 1 راځي. که دلته چېرته اوس 4 وی نو بیا او دا 1 وی نو بیا به څه راتلی؟ 4 راتلی. خو په دې 1 که موږ دلته 100 ولیکو که 1000 ولیکو که هر څه ولیکو نو دا څه راځي؟ حقه 1 د دې جواب راځي. نو دلته کې خو ما دا 1 ولیکو د دې جواب څه راغی؟ +1 راغی. پلس که ولیکو که ونه لیکو څه مسله نشته. او دا څه راغی؟ -12. -12 نه چې 1 لاړ شي بیا څه راغی؟ -11. -11 د دې څه راغی؟ جواب راغی. A22 د څه برابر شو؟ A22 برابر شو د -11. دا زموږ سره څه و؟ کوفیکټر و. دغه شانتې که د دې نه تاسو د هر یو الیمنټ کوفیکټر معلوموئ نو هغه معلومولی شئ. که چېرته د دې معلوموئ نو بیا به څه وکئ؟ بیا به دا رو او دا کالم ترې لرې کوئ او بیا به چې کوم دا پاتې شي دا او دا او دا به ولیکئ. دغه شانتې صرف مین سیز چې کوم دی په کوفیکټر کې نو دا فارموله تاسو ته یادول دي. په فارموله کې څه دي؟ AIJ. آی نه مطلب څه دی؟ رو دی. تاسو ته ما ولیکو. د جې نه مطلب څه دی؟ کالم دی. دغه به ولیکئ چې کومه رو ده کوم کالم دی. که چېرته تاسو دا لیکم نه دا اوس چې ما کوم لیکلی دی دا که لیکم نه دا به ته څنګه معلومې؟ 2 4 6 1 2 3 او 5 4 7. مثال دا یو دی نو دا به زه څنګه معلوموم چې دا د دې کم نمبر راځي؟ د دې به زه اول څه شمار کړم؟ رو به یې شمار کړم. 1 2 3 دا په 3 نمبر رو کې راځي نو د دې څه شو؟ A3. اوس د دې کالم معلومو 1 2 3 دا څه شو؟ A3 3. دغه شانتې چې کم یو هم نو د دې کالم او رو تاسو دغه شانتې معلومولی شئ. نو چې کله دا معلوم کړو نو دا به اوس څه وکئ؟ پهله ولیکئ څنګه چې ما دلته کې ولیکو یا مې دلته کې ولیکو د فارمولې مطابق. بیا به -1 ولیکئ او حقه چې کوم رو او کوم کالم و دا په خپل منځ کې څه وکئ؟ جمع کئ. څه به ولیکئ؟ رو پلس کالم. خو دا به څه وکئ؟ دلته به -1 راشي. نو بیا به د هغې نه پس څه وکئ؟ ډیټرمیننټ معلوم کئ. بیا به د هغې نه پس څه وکئ؟ ډیټرمیننټ معلوم کئ. نو دا به څه شي؟ دا به ستاسو سره کوفیکټر راشي. دا و زموږ نننی ټاپک کوفیکټر. امید کوم چې تاسو به پرې ښه پوه شوي یئ چې نور څه قسم کوېسچنې کولی شئ. د الله